عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای په جاهلیت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم نو راغله د نکاح یو څو قسمونه یو قسم باغی کې داو چې کوم په معاشره کې وس رایج دی یعنی دغه نکاح د مسلمانانو چې څنګه ده چې یو سړی بلاړي او د یوې ښځې ولی چې کوم هغه ته ویل چې دا پلانکې جنې مال په نکاح باندې راکا دومره مہر شو گواهان مقرر شو دا صحیح نکاح و جاهلیت کې مو او په دې باندې جاهلیت کې دا نکاح کېدل دلیل په څه شری دلیل په سورۃ اللهب دی چې باغی کې الله تعالی فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب د ابو لهب خزیتا الله تعالی داغه خزه ویله ام جمیل چې دا داغه خزه ده وامراته نو نسبت هغه ته وکړو معلومه شو چې داغه په وخت کې ځنې نکاحګانې صحیح وي ځکه الله تعالی داغه خزه ویل دویمه نکاح هغه ته نکاح الرهط ویله او نکاح الرهط انتهایی د بے شرمۍ نه ډکه نکاح دا بچی نکاح نوم یې ول صرف ورکړیو هغه دا چې لس کسان به نعوذ بالله د یوې ښځې خواله لاړل په یو ځل باندې او هغه سره چې مخ تور کو او به چې کله د هغې زنانه د پیدایش د حمل د ماشوم د پیدایش وخت رالی نو به دغه کسانو ته اواز وکړو چې تاسو راشئ دا ټول به چې په دې باندې پړو چې دوی ټول د هغې خواله ورشي چې کله به ماشوم پیدا شو نو دغې ښځې به دې کسانو کې په یو باندې ګوته کېغوسته او هغه ته به یې ویلې چې دا ستا زوی دی بیا به دا مجال د چا نه و چې څوک انکار وکړي چې دا وایي چې دا زما زوی نه دی او یا چې په معاشره کې هغه ته د بل چا ته د هغه نسبت وکړي چې دا د پلانکي زوی دی نه چې دې ښځې کومه خبره وکړله بس دا به د هغې زوی. نکاح الاستبزاع نکاح الاستبزاع د دې ته ویل دا چې ځان له د بې حیایۍ نه ډکه وه یو سړي به خپلې ښځې ته ویلې چې کله ستا د ماهواري بیماري ختمه شي نو بیا د صحیح نسل د پیدا کېدو دپاره د پلانکي سړي خواله به ته لاړه شي د صحیح نسل دپاره صرف لکه دا څنګه چې خلکو به غواګانې بل ځای ته لېږلې د نسل دپاره چرګې چې کوم دی نو بل ځای ته ولېږي د صحیح بانګي خواله نو دا څونه د بې حیایۍ نه څومره جاهلیت لوی او د زنانو سره څونه چې دی نو دا زیاتې اوس د زنانه راپاڅېږي په اسلام باندې اعتراضونه کوي دې زنانو ته سړی حیران شي دغه د جاهلیت مخ ورته ور وښایي چې ستا دا حیثیت و ته راپاڅېږي اوس چې دی نو په اسلام باندې اعتراضونه کوي او بیا چې کله او د دې باندې به د خاوند هېڅ اعتراض نه په دغې طریقې سره صرف د دې دپاره چې زما زوی هغه په دغه پلانکي نسل کې چې دی نو پیدا شي او بله چې کوم دی نو د نکاح قسم دا و چې زنانو هغه خو مکمل زنا وه چې زنانو په کورونو باندې به جنډې لګېدلې وې او چې د چا په کور باندې به جنډه وه نو مطلب دا دی چې دغه زنانه دا بدکاره ده نو دا د نبي علیه السلام په زمانه کې په کورونو باندې جنډې لګول دا سره وونه دا خو صرف په جهاد کې چې دی نو به جنډې وې په کورونو باندې د جنډو لګولو د نبي علیه السلام په زمانې نه مخکې چې کوم رواج و نو هغه دغه و چې بدکاره زنانو به په کور باندې جنډه لګولې نو دا څه ښه کار نه دی جنډې لګول که هر څوک یې لګوي کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله فرمایي چې زه د دې نه خلاف یم که هر څوک دا جنډې لګوي طالبانو چې دی نو په جامو باندې لګولې دې ته اوس څه ضرورت کار په کار دی د قرآن او د سنت واعظ او نصیحت په کار دی تعلیم په کار دی ته په دې باندې جنډه ولګې د مخکې نه سړی پوه کړو چې ګوره که زه خبره کوم ګوره زما خبره به د دې جنډې والې نو هغه به یې خاورې ستا خبره مني اسیم امت دومره تقسیم شوی دی فرقې دي ګډوډ چل دی په دې کې پکار دا ده چې صحیح انداز باندې د قرآن او د سنت تبلیغ او د دې واعظ او نصیحت وکړی شي فرقونه چې دی نو هېڅ هم نه جوړېږي هغه کومه فرقه په حقه باندې د هغې تایید ته کوي هغې کې څه مسله نشته نو دغه زنانو سره به چې دی نو د ډېرو کسانو چې کله ملاقات وشو بیا به هغو قیافه شناس کسان راګوښتل چې هغوی به په دې باندې پوهېدل چې دا ماشوم چې دی نو دا د دې پلانکي نه پیدا دی هغه علاماتو ته به یې کتل او دا باقاعده یو علم لکه حضرت اسامه او زید رضی الله تعالی عنه پلار او زوی باندې د مشرکینو دا تهمت او الزام و چې دا پلار او زوی نه دي نو دا یو ځل چې دی نو غرمه دی وده دي په یو څادر کې او د دواړو خپې ښکاري یو هوښیار سړی قیافه شناس هغوی دا دواړه ولیدل نو دا یې ویلې چې هذه الارجل بعضها من بعض دا خپې ځنې د ځنو نه دي په دې باندې نبي علیه صلات وسلام ډېر خوشحاله شو چې د مشرکینو د خبرې رد وشو به هر حال بیا به دغه کسان راګوښتل او په دې طریقې سره به چې دی نو د هغې معلومات کو چې دا د پلانکي سړي زوی